ډېر ښکلی د شب بارات محفل دلته کې د جناب علامه طارق قمیص صاحب په وساطت سره یو ډېر ښکلی نوراني او وجداني محفل وشو د شب بارات په حواله باندې किस्मत की बात है आई शबे बारात ये किस्मत की बात है शब बारात शब बारात शब बारात शब बारात د شب بارات شپه څومره عظیم او لوی حیثیت لري او دا شپه د مسلمانانو دپاره رونبل او هغه بیا منا وهل څومره لوی اعزاز دی. زه خو د ټول ناول صاحب د خیبر د ټي وي چینل شکریا ادا کوم. دلته کې د جناب علامه طارق قمیص صاحب په وساطت سره یو ډېر ښکلی نوراني او وجداني محفل وشو د شب بارات په حواله باندې. شب بارات چې کوم دی اصل کې دا ویلی شي خلاصۍ ته جهنم نه د خلاصي شپه ده. په احادیث مبارکو کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په عمل په قولي او فعلي تقریري حدیث مبارک کې د دې حواله ورکړې ده. حضور مبارک په دې شپه باندې په خپل جنت البقیع ته تللی دی او هلته د خپل مسلمانانو دپاره د امت دپاره د بخښنې دعاګانې غوښتې دي او مونږ او تاسو ته د دې خبرې تعلیم او ترغیب راکړی دی چې زما امت دې د دې نیمې شپې د دې نیم شعبان لکه حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اذا كانت لیلة النصف من شعبان قوموا لیلها وصوموا نهارا. حضور مبارک فرمایي چې کله دا د شعبان 15 راشي د دې په شپې باندې رب ته ودرېږي او د ورځې روژه نیسئ. او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته په دې امر هم کړی او په خپل عقاید جهان دا په عمل باندې ثابته کړې ده. مونږ مسلمانانو له پکار دي چې مونږ دا شپه په عبادت باندې د الله په ذکر باندې او د اله العالمین په محبت باندې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو د هغې د زندګۍ په رنګ کې دا شپه چې کومه ده دا انسان په خپل بندګۍ کې د الله جل جلاله په حضور کې شپه رونه کړي. که شپه نه شو رونولی نو کم از کم څه لږه حصه چې هم د دې شپې هغه قدر کم مناسبت دی چې په هغې کې انسان خپله برخه والي او هر مسلمان له پکار چې په دې شپه باندې د خپلو ګناهونو بخشش وغواړي د امت مسلمه دپاره او بلکې د دې ملک پاکستان د خیر سګالۍ دپاره مخ په ترقۍ سره د مخ په ترقۍ دپاره او په دې ملک د امن د راوستو دپاره چې نن مخکې په دې دپاره دعا وغوښتې شو ډېره به ښه ده که چې یو به د الله جل جلاله بندګي ادا شي او بل د دې ملک سره به د محبت هغه ثبوت به وړاندې شي. نو زه ستاسو په دې چینل په وساطت باندې ټولې دنیا ته دا پیغام رسوم چې موږ د بحیثیت یوازې په دې شپه نه موږ د هر شپې قدر پکار دی د هر ورځې قدر پکار دی چې موږ د الله جل جلاله د بندګۍ خیال وساتو. الله جل جلاله دې وکړي چې د دې شپو چې کوم قدر دی چې هغه موږ په عمل او په کردار باندې ښایسته کړو او په دې شپه باندې کم از کم د اله العالمین په حضور کې خپله حاضري ولګو. شب برات چې ورته وایي برات د براعت ازادۍ په معنا سره دا هغه شپه ده چې دې کې الله جل جلاله د نبي صلی الله علیه و آله وسلم د امت ته بخښنه کوي او په یې باندې خصوصي رحم او مهرباني فرمایي. امت له پکار دی چې په دې کې د الله تعالی جل جلاله نه دعاګانې وغواړي استغفار او توبه خپل وړاندې کې الله تعالی ته او د دې سره سره دوی د خپل ځان لپاره د ایمان سوال وکړي چې الله تعالی د خوږ ایمان زموږ نصیبه وګرځوي او بیا د حلال رزق دا یې سوال وکړي دوی چې زموږ د رزقونه الله تعالی حلال کړي او د حرامونو ټول محفوظ وساتي او دارنګې بیا د اولاد د صالحوالي او د نیکۍ د هغې سوال وکړي او بیا عموما د هر شپه د الله تعالی دا یو پیرزو مهرباني ده چې د مؤمنانو مسلمانانو دعاګانې قبلوي. الله تعالی فرمایي چې څوک داسې شته څه دعا حل کول غواړي یعنې څه مشکل حل کول غواړي چې زه ورله حل کم څوک ما نه څه حاجت پوره کول غواړي چې اوله پوره کم
او څوک بخنه غواړي چې زه ورته بخنه وکم هره شپه داسې کېږي. په دې شپه باندې الله جل جلاله خپل خصوصي مهربانۍ رحمتونه هغه په خپل بندګانو باندې وری او بندګانو ته ورکوي. لہذا چې هغه خوش قسمته خلک دی چې په داسې مبارکو شپو باندې هغه لمحات او هغه ساعات او د هغې نه فایده واخلي او خپل رب جل جلاله ته رجوع وکړي. نو ما عزتمندو الله خو ارحم الراحمین دی. هغه چې په رحمت باندې راشي نو بخاری شریف حدیث دی د 100 کسانو قاتل هم الله بے حساب وبخل. ارحم الراحمین دی. نو ما عزتمندو الله رب کریم ورته فرمای اخیرنای چانس اخیرنای موقع در سره پاته شو. اخو علیم بذات صدور د لزړونو خبر دی. خدا حدیث تا او ما تر رسیدلو دی پاره الله ورته فرمای دارا تو وبلانیا چې په دنیا کې د داسې سړي سره چېرته محبت و چې د به عالمانو سره محبت کولو. دی به وایي ها یا ربه زما یو داسې ملګری و چې هغه په عالمانو باندې مین و ډېر زیات، د عالمانو سره به ډېر زیات محبت کولو. الله به فرشتو ته فرمایي اے فرشتو خپل عمل نشته، ګناهګار دی، خطاکار دی، سیاکار دی، خو چونکې د اخ سړي سره محبت کولو چې هغه ما د دین عالم و بې حسابه مې دا هم بخلی دی. نو ګورې خوش قسمته خلک یې تاسو دلته راغلي، خوش قسمته خلک یې. والله څوک په بازار کې ګرځي، چا به موبایل راخیستی، څوک په څه کوي څوک په څه کوي، او تاسو دپاره راغلي عالمانو زیارت دپاره، د هغوی واز و نصیحت اورېدا دپاره. خو چې څنګه ما ته ناست یې دکه شان دې تر اخیره پورې کښېنئ نو انشاءالله ډېر خوند به وکړي. دا جولۍ به انشاءالله خالي نه وری، دا به ډکې وری او زړه کې به انشاءالله ډېر سورې. ګورې نن سبا په سوشل میډیا باندې هر طرف ته ګمراهي خوره ده، ګمراهي خوره ده. خو تاسو چې دې خدای کور کې ناستئ، نبی علیه السلام فرمایي المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطائر فی القفص. فرمای مومن به په جماعت کې داسې خوشحاله وي لکه دا ماهی کب چې په اوبو کې خوشحاله وي. او منافق سړي نه فرمای منافق سړی به په جماعت کې داسې تنګېږي لکه مرغه چې په پنجره کې بند کې او تنګېږي. نو الحمدلله زه دا ګواهي کوم چې یا ربه دا څومره ایمان ول راغلي دي، دا ټول ایمانداري دي، په دې کې یو هم منافق نشته. ولې چې دا د الله په کور کې ښه په خوشحالۍ سره ناست دي. ناست یې که نه؟ لاس اوچت کړئ. ماشاءالله ماشاءالله. الله دې تاسو دواړو جهانو محبتونه در نصیب کړي. الله مو ښایسته ګرځوه. الحمدلله دعوت اسلامي از د لارجسٹ ریلیجیس او نان پولیټیکل. ګوره دعوت اسلامي چې دی یو غیر سیاسي تحریک دی او ما غوندې خلک جوړوي. څنګه یې زه جوړ کړی ماشاءالله.